او صاحبانو یو عجیبه دعا در تخایم والله چې پتا سو باندې غونې ببرشي غونې زمونږ استادو څو وایم چې زمونږ استادو په خلو باندې وي او دا دعا دا وظیفه مسنون دعا وظیفه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خودلې ده او په دغه دعا باندې پتر تشتا چې انسان ته څو انعامات ملاويږي او انعامات او چې دغه او انعاماتو نه خبر شي کنه قسم په خدای روټي بپرې دی روټي خدا دعا بپرې نه دی او څومره اسانه دعا ده دا واوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم یو انسان د سحر منځنبات څو کرته درې کرته او د ماخام منځنبات څو کرته درې کرته دغه دعا اوللی دا کومه دعا چرته زوایما رب لا یزال دغه انسان لا دغه او نعمتونه ورکی او انعامات الله جل جلاله دغه انسان لا ورکی اغه دعا کومه دا څومره اسانه او لنډه دعا ده رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دا دعا څومره اسانه دعا پیغمبر علیہ السلام خود له رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا په یو حدیث کې نبيا ورسولا دامشتا په اکثر حدیثو کې نبيا دومره راغلي واوري وس درې کرت استا سحر مزنباد اوي او درې کرت د ماخام مزنباد اوي اول نمبر انعام او دا انعام په کوم کتاب کې ذکر دی ابو داود کې دا ذکر دی په صحیح ستو کې نبی علیہ السلام فرمای اول نمبر انعام وجبت له الجنه دغه انسان لپاره الله جنت واجب دا یا اول انعام دی وجبت له الجنه دغه انسان د پاره جنت واجب شو دویم نمبر انعام پچا کی ذکر دی امام مسلم په مسلم کی ذکر کړه دی ذاک طعم الايمان پیغمبر علیہ السلام سے فرمای چې دغه انسان دویم انعام دا دی چې دغه انسان په دنیا کې د ایمان په خوند باندې پوي شي چې دا ایمان څه شي دا د ایمان ذائقه څه شي دا د ایمان خوند څه شي ذاک طعم الايمان امام مسلم کې دا دی دریم نمبر انعام دغه انسان د پاره نبی علیہ السلام فرمای مسلم کې ټول گناهونه به رب لا یزال معاف کا خالد انعامات ته ګوري ساجب واجب انعامات ټول گناهونه به معاف شي چې درې ځل څوکدا سحر درې ځل څوکدا ماخام دا دعای ټول گناهونه څلورم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دغه دعا کې کوم درې خبرې دي دغه درې خو سوالات د قبر دي کنه دغه سوالات د قبر دي کنه دي چې قبر کې موت کې خودلې شو صبر ته فرمایي مر ربک ما دینک من نبیک نبی علیہ السلام فرمایي تا خو دنیا کې درې ځل سبعی مذنبات ویل دی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا او درې ځل د ماخام ویل دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي څلورم نمبر انعام دا انسان با د قبر سوال په جواب کې ایک دم کامیاب شي نبی علیہ السلام التبتا تیادی زکتا خو دنیا کی ویلی دی قبر سوال کې بعد خدای پاک کامیاب کا سلور او صاحبانو پنځم نمبر وګوره پنځم نمبر او دا انعام په مسند احمد کې دی په حدیث مجموعه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پنځم نمبر څه دی قیامت په ورځ باندې با خلق رب رضا کوي خدغه دعا والا کسب قیامت په ورځ باندې با الله دې رضا کوي نبی علیہ السلام الفاظ څنګه دي کان حقا علی الله ان يرضيه يوم القيامه پیغمبر علیہ السلام فرمایي دغه انسان حق دی په الله باندې حق دی په الله یا حق دی چې قیامت په ورځ باندې دغه انسان رب رضا کا رب یا رضا کا او شپږم نمبر انعام دا پنځه شو شپږم نمبر انعام یاد دی چې په دغه دعا باندې محبوب علیہ السلام فرمایي زد خپل امتی نه رضا کیږم انعاماتو تم فکر دی څومره لوی دعا ده او هغه انس ابن مالک فرمایي چې پیغمبر مشکات حدیث ته پیغمبر علیہ السلام منبر باندې ودرېده
او شروع شو اول لوخله تر قیامت پورې چې څومره حادثات راتله ټول یې بیان کړه. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایل مجمع ته ودرېږئ چې کوم یو سوال نن رسول الله نه کوئ ابد نه وخله تر انتها قیامت پورې چې کوم یو سوال رسول الله نه کوئ نن به پیغمبر علیه السلام په منبر باندې د هغې جواب کا. انس ابن مالک فرمای په دې کې څوک اوچت شو چا څنګه سوالات او چا څنګه سوالات او چا څنګه سوالات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه او ډېر سخت اننګي مبارک بالکل سرو. عمر فاروق دلته ناست دی. عمر فاروق اوچت شو. پیغمبر علیہ السلام غصه ډېره سخته و. دا الفاظ یې ووي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. څنګه چې دا ووي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک کې رضامندي او خوشحالي او خندا رااله. نو په دې باندې څوک خوشحاليږي؟ رسول الله خوشحالي. او اوم نمبر چې کوم دی دا امام طبرانی دا کمال یې چا ذکر کړی؟ امام طبرانی. اوم نمبر کمال یې دا دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم یو انسان دا دعا درې کرته سحر او ماښام ووایي او کله مال راشي په ایمان باندې آخرت لا مبارک فرمایي چې دا انسان به زه لاس نه ونیسما. او مار ته مخکې ویلیو چې یو ځل رسول الله قیامت په ورځ باندې څوک لاس نه ونیسي کنه هغې پورې نه پرېږدي چې تر څو پورې جنت ته نه ور داخل کړي. رسول الله څه فرمایي؟ اوم نمبر انعام یې دا دی زه بې لاس نه ونیسم خپله الفاظ یې څه دي امام طبراني حتی ادخله الی الجنه. پیغمبر علیه السلام فرمایي زه بې لاس له نسم او دغه لاس نه به یې ځان سره جنت ته داخلوم. دغه اوه انعامات تاسو سوچ کړئ شئ اندازه کړئ شئ چې دغه دعا رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا څوک درې ځل کرتې دا وظیفه سحر نه څوک درې کرتې ماښام له خدای پاک جل جلاله دا اوه انعامات دغه انسان له ورکوي. نو یې صاحبانو ولې نه وایئ تاسو ولې نه شاملوئ تاسو؟ داسې خو ګوره زما اوس ته که سړی وایي دعاګانې ډېري خفه کېږو به نه څومره ډېرې کیسې ما او تاسو ده څومره نورې دغه نورې ګانې بجانې وغیره زما او ستا په زبان باندې او اشعار او نظمونه او کیسې زما او ستاسو ده دا دعاګانې ما ته نه شو